بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو نن به موږ تاسو ته د جنرال آصف غفور د ټویټ باره کې معلومات درکو، کوم چې په ټوله دنیا کې اور لګولې دي، کوم چې یو کمال کړی دی. کتونکو خو د هغې نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کې او بیل آیکن ضرور دبو کې چې زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي. کتونکو ځکه هو د ټول پاکستان والا جنرال آصف غفور سره بے انتها مینه کوي. کتونکو جنرال آصف غفور د سلمان خان فلم ٹائگر زندہ ہے د فلم تصویر شیئر کو، کوم کې چې هغه درا د ایجنټ کردار ادا کړی وو. او کتونکو تاسو ته یاد شي چې په دې فلم کې کترینا کې آیسای ایجنټ کردار یې ادا کړی وو. د دې فلم په لومبي پارت کې دا وکتل شو چې آیسای پکې شکست خورونکو په نظر راځي. کتونکو جنرال آصف غفور نن دومره شاندار دومره زبردست ټویټ وکړو چې تاسو به وګورئ په دې ټویټ باندې به په انډیا کې ډیره غټه تماشه جوړ شي. جنرال آصف غفور ټویټ کړی وو چې د بالیوډ په فلمونو کې درا ایجنټ هغه وي چې د هغه باډي وي او د هیرو په شان درا ایجنټ وي، خو په حقیقت کې درا ایجنټ کلبوشن یادو د چا چې نه شکل خولې دي او نه یې وجود خولې دي. انډیا والا بس یاد ساتي چې څنګه آیسای والا د پړانګ په شان کلبوشن یادو گیر کو. آیسای والا د کلبوشن یادو په ګینګ کې شامل شو او هغه ته ځان ورورسو او هغه یې گیر کو. کتونکو زموږ آیسای په ټوله دنیا کې نمبر 1 ده. د دوی دغه غټه خوبي ده چې دوی نه چرته کې ګیریږي او نه چرته کې ښکارا کیږي. انډیا والا همیشه چرته په کلی کوسه کې سو غریب مسلمان رونیسي او وای دا د آیسای ایجنټ دی، او چې بیا یې حقیقت معلوم شي نو هغه یې چرته کې یو بی ګناه مسلمان راګیر کړی وي. د دې نه علاوه دوی کله به په بارډر باندې کله غباره ګیری او کله کونتر ګیری او وای دا د آیسای ایجنټان دي. او په دې وجه باندې ټوله دنیا کې خلک انډیا پسې ټوکی کوي. مونږ الحمدلله درا غټ افسران گیر کو. د دې د وجه د پاکستان د آیسای ټوله دنیا کې صفت کیږي. کتونکو کلبوشن یادو لې د شادو نوم ورکړی وو. کله چې آیسای کلبوشن یادو گیر کو نو انډیا والا ته خبر ورولېګو چې تاسو شادو مونږ ګیره کړی دا. دوی نه منو او وی ویل چې کلبوشن یادو یو کاروباري وو او ایران تر څخه کاروبار د پاره تلی وو. خو د پاکستان آیسای ورسره دا سلوبه وکړه او د هغه ویډیو شیر کړه او یې منل پی چې زه درا ایجنټ یم، کوم چې بیا هغوی په خپل اومنله. کتونکو د جنرال آصف غفور دا ټویټ با انډیا والا ته همیشه یاد وي او د هغې نه پس با د بالیوډ والا ته هم یاد وي او په فلم کې به د 10 هیروګانو تصویر نه ورکي. کتونکو را هر کال اربونو روپے د فلم ډایرکټرانو لورکي او ورته وایي چې زموږ د پوج او درا تصویر خکولو د پاره فلمونه جوړوي. کتونکو پاکستان کې نه د آیسای دفتر شته او نه یې کوارټر شته او پاکستانیانو ته په خپل هم پته نه لګي چې زموږ آیسای چرته کې اوسېږي او څوک دی په آیسای کې. خو بیا یې هم ټوله دنیا مني او تیر شوي او یو کالونه د پاکستان آیسای په لیست کې په اول نمبر ده. او کتونکو د انډیا د آرمی تصویر په خپل د هاوی پوج دنیا ته هاي. کتونکو په فلمونو کې خو دوی ټول خولي خلکان هاي چې دا د انډیا آرمی ده، خو په حقیقت کې د هاوی شکلونه ټول د تیج بهادر ته تللی دي. کتونکو په پاکستان باندې په یو وخت د ملکونو آیسای حمله کړې وه او پاکستان ته یې ضرر نقصان هم نو رسولې. کتونکو نن چې آصف غفور کم ټویټ کړی دی دا د انډیا فلمونو جوړولو والا او درا په مخ سپیړه ده. کتونکو زموږ ویډیو لایک کې او زموږ چینل سبسکرایب کې چې زموږ نوري ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي.